ګرانو کتونکو خبرې اترې به کوو په یوم شهدای پولیس 4 اګست هر کال ناصر دراني صاحب ته دغه کریډټ ځي چې پولیس ته یې هم داسې یو ورځ په پښتونخوا کې ورکړه چې په زرګو د پولیس ځوانانو چې په هغې کې افسران دي، په هغې کې اس ایچ اوګان دي، ډیسپیان دي، تانړهداران دي، کانسټیبلان دي، هغوی د دې صوبې د تحفظ دپاره خپله وینه توی کړې ده او شهادت یې نوش کړی دی. نو دغه هفته په ټوله پښتونخوا کې مانځلې کېږي، خو زه دغه هفته د پښتونخوا پولیسو سره سره د چارسدي پولیسو ته هم ډالۍ کوم او سلام هغه شهیدانو ته پیش کوم، د هغوی خاندان ته پیش کوم. په دغه میاشت کې زه چونکې په پولیس کافي تنقید کوم، په دې میاشت کې چې هر څه وشي نو زه د پولیس مړانه ستایم، د پولیس قربانۍ ستایم، د پولیس په شهادتونو باندې خبرې اترې کوم، په ریډیو، ټي وي، سوشل میډیا، اخبار، چېرته چې ټولګي کې، جرګه کې چېرته موقع میلاویږي نو د پولیس دغه مړانه او دغه کاوشونه، دغه شهادت په دې باندې زه بحث مباحثه کوم. تنقید په دغه هفته کې یا په دغه میاشت کې دی بلکل ضمیر نه مني او د هغې یو مقصد دغه دی چې پولیس قرباني ورکړې ده. ډېر بچیان یتیمان شو، ډېرې خویندې کونډې شوې او نن تاسو د بینکونو مخې ته ودرېږئ نو زنانه به وي، کونډې به وي، پنشنو ته به ولاړي. دغه کې پولیس ځوانان به سره پیرست دي د پښتونخوا. بل هغه پولیس خلکاران چې کرپټ دي او هغوی د دې معاشرې دپاره ناسور دي، یعنې کالي بیړیه، نو چې دا قام که به مینه ورکوي د پښتونخوا د پولیس لا بیا د چارسدي خلکه چې ځای په ځای امن مارچ دا د پتنګي پریس کلب کې زه چې نن ریکارډینګ کوم نو زموږ ملګري خالد منصور صاحب ډېر زبردست پروګرام را جوړ کړی، چونکې ډي پي او 400 ته پکې دعوت ورکړی شي او هغه په د اخري ټایم کې معذرت وکړو او د معذرت وجه دغه وښودله چې نن شیډول هغه ډېر زیات ټپ او مصروفیات یې زیات وو نو د هغوی هغه معذرت چې کوم دی موږ ورسره خوم ومنه. خو ځای په ځای دغه شانتې تقریبات هغه روان دي نو دې سره هغه پولیس ته موصله میلاویږي چې څوک مات کنډم شوي دي دې عوامو دپاره، دې صوبې دپاره، او هغه پولیس هم دا وګوري چېرې دا قام موږ سره څومره مینه کوي. د دې باوجود هم زه کرپشن کوم او د ډي پي او 400 مسعود احمد بنګش صاحب دغه خبره چې یو پولیس والا ته وایي زما د وړاندې وي صاحب ستا څومره تنخواه ده؟ وي 75000. وي ښه درته ووایي چې د 75000 تنخواه سره سره په علاقه کې د عزت شته؟ ویاو. وي خلک ورته سلام کوي؟ ویاو. نو یو خوا د عزت هم دی او بل خوا تنخواه هم اخلي، نو خو دې کې ته رشوت اخلي دا ته ښه کې وي نه. نو یو خو دی دغه شانته افسر نور افسران نور هم پیدا کی، کم افسر چې دی وخت په 400 کې دی چې تیر کال شهدای پولیس ورځ مانځلې کېدله نو دلته کې هم یو ډي پي او د دغه ورځ په سهار باندې په 4 اګست چونکې زه یو فاونډیشن هم چلوم او هر کال چې کوم دی الحمدلله دا اعزاز موږ ته حاصل دی چې په تنګي پریس کلب کې موږ تقریب هم کوو او دغه شانتې دویم کال چې دغه پروګرام هم موږ سپانسر کوو. نو هغه پروګرام په اخري ټایم کې چې سهار کې هغه موږ بیا سپانسر کوو، دغه شهیدانو بچو له هم ګفټونه ورکړل. نو په هغه ډي پي او باندې ما بیا ډېر تنقید کړو چې شهیدانو سره د دغه مینه ده. اوس موجوده ډي پي او صاحب خو کم خلک زما د پروګرام ګورې په 400 کې وي، یو اس ایچ او تا نه جنډې په نوم پیسې اخیستي، د فلیکس په نوم یې درنه پیسې اخیستي، ډونیشن یې درنه غوښتي، نو ناجیز یې کړې ده. هر څه ډي پي او صاحب د خپله جیبه کړي دي، جنډه یې هم اخیستې ده، فلیکس یې هم اخیستې دي او یو شهید خاندان ته د 20,000 روپو پیکج فوډ پیکج دا ورته ډالۍ دی او ورسره ماشومانو دپاره قیمتي ګاډي او نور د ماشومانو لپاره ډېر هغوی چې په څه باندې خوشحالیږي هغه ګفټونه یې اخیستي دي. نو زه د ډي پي او صاحب ته په دواړو لاسو سلام چې د دغه شانتې شهیدانو قدر کوي او نن واضحه شوله چې په پښتونخوا کې داسې خلک هم شته
چې هغوی انفارمر لا SHO ته وایي چې انفارمر لا څه پکاري نو ما ته ووایه چې زه درکړم کومه تاڼه کې څه کمی وي چې زه درله درکړم خو چاته به لاس نه نیسئ د تیله کمی 400 کې ختمه هغه مجبوری ختمې نو په دې موقع باندې ولس ته هم دا وایو و تاسو نه پولیس په څه کې ډیمانډ کوي پیسې در نه غواړي لس غواړي 10,000 غواړي 10 لکه غواړي ډایرکټ DPO صاحب ته ځې هغه SHO به نه وي او تاسو پرون کتلی وي چې هغه کسان چې هغه د پولیس د موبایل نه تښتېدلو وید نه تښتېدلو ملزمانو هغې کې 8 پولیس خلکار هغه برخاست کړل نو دا هم په لومړي ځل باندې شو نور تاسو ګورئ په تاریخ کې د 400 په تاریخ کې په دې 11 کاله کې چې موږ دلته کې د آیس پیژنو مخکې هم نه دي پیژندلې نو تاریخي FIR وشوي خو زه د هغه آیس پروشو خبرې کوم چې کوم زموږ د 400 د لوکل هسپتالونو منشیات هسپتالونه ډک کړي دي هر هسپتال ته چې ځینو په سوونو مریضان پکې داخل دي چې دغه نشې کوي نو دغه شانتي آیس پروشو یا پوډریانو چې هغه خرڅوي نو هغه هم پوري چې کوم دی نو پولیس ته اطلاع ورکړي DPO صاحب ته ډایرکټ ووایي ډېر زر هغې باندې ایکشن اخیستل کېږي خو دا هفته تاسو پولیس له دومره مینه ورکړئ چې هغوی درله کمې وینې توی کړي دي کمې قربانۍ دې خورې له ورکړي دي چې هغه کرپ پولیسو ته پته ولګي چې دا قام د پولیس سره ولاړ دی دا ورځ دا تقاضه کوي چې موږ په دې باندې خاموشه پاتې نشو خپله انا کینه بغض حسد د پولیس سره پرېږدو د تنقیدونو خپل ټیم دی د نیوکو خپل ټیم دی خو د دې دپاره چې موږ اجتماعي سوچ وکړو چې هغې خلکو ته هم پته ولګي چې قام د پولیس په شا کلک ولاړ دی او پولیس سره دی نو په دې موقع باندې د تنګي تحصیل تاجران د سماجي عوامي شخصیات ورسره چې کوم دی نو تنګي پریس کلب صحافیان دا د 400 پولیس سره په خاصه توګه تحصیل تنګي پولیس سره کلک ولاړ دي ملګرتیا یې کوي ملاتړ یې کوي په دغه ناسوري سیزونو کې او زه دې وخت ځای کې لږ د امن جرګې د کمال شاه باچا زه ذکر کوم چې په دغه اګست په آخره کې هغه دلته کې یو احتجاجي جلسه کوي او هغه DPO صاحب ته خراج تقسیم را لېږلی دی دې وخت کې چونکې د دې صوبې نه بهر دی نو د هغه خراج تقسیم چې زما د خراج تقسیم به ورته ورسې د ویډیو په ذریعه باندې هغه خراج تقسیم چې هغه په 400 کې دا کم کوششونه روان کړي دي او DPO صاحب هم وایي چې دا هر الله کوي بره د الله کیمره لګېدلې الله به زما نه تپوس کوي نو او مالا په دې باندې تنخوا راکړي دا زما په چې احسان نه دی راځه چې څه کوم په دې زه تنخوا اخلم دا کم افسران دا خبره کوي نو موږ هم دا ورته وایو چې موږ در سره کلک ولاړ یو راپاسې د پولیس ملګرتیا وکړئ ملاتړ وکړئ او په دې ورځو کې پولیس له مینه ورکړئ د هغې شهیدانو بچو سره میلاو شئ په سر ول لاس کې دی چې موږ د تاسو سره کلک ولاړو انشاءالله بیا به خبرې ترې کړو دا ټوله هفته ده ډېره مننه خوشحاله